هر څنګه یو عبادات په مو کمزوري بالکل ټیک ده منځونو کې به کوتاهي وي ټیک ده بالکل خو مونږ بې غیرته نه یو مونږ غیرتیان یو الحمدلله مونږ د پیغمبر په ناموس باندې قادیانی تم جواب ورکول پیژنو د قادیانی تالیسړو تم جواب ورکول پیژنو الحمدلله دلته آئین پاکستان کې قادیانی کافر دی قرآن کې کافر دی آئین پاکستان قادیانی ته د تبلیغ اجازت نه ورکوي آئین پاکستان د قادیانی عبادتګاه ته د مسجد ویلو اجازت نه ورکوي که کوم سړی دا کوشش کوي چې زه به قادیانی ته مذهبي ازادي ورکم دی غفلت دی دا په خوب کې ودرېد ته پته نشته دی چې پاکستان دا د پیغمبر د عاشقانو وطن دی پاکستان هر بچه دا د شین ګمبد عاشق دی الحمدلله دا خلق په خوبونو کې وده دي دی وای قادیانی ته مذهبي ازادي ورکا پلارم قادیانی ته مذهبي ازادي نشي ورکولی ان شاء الله دا فیصله به د ستا پلارم واپس اخلي ان شاء الله ته پکې څه وکړې مونږ ټول مونږ که هر څنګه یو خدا فیصله چیف جسټس مسترد کو خو علی الاعلان مسترد کو نه مانو دا خبره دا پاکستان دا د پیغمبر د ختم نبوت دا عاشقانو وطن دی دا خلک وده دي دا وطن دا زمون وطن دی پاکستان زمون ملک دی ته خو راغلی دریو کارو له بیا په پته نشته کوم خوا به ځې زمون پیدایش هم پاکستان کې شوی زمون دفن هم په پاکستان کې وي زمون مرگ و ژوند پاکستان دے تب کس ہوگی تو یہاں آ کر پیغمبر کی ناموس کو چل رہا ہے تو یہاں آ کر محمد مصطفیٰ کی غداروں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے تمہارے باپ نے بھی یہ فیصلہ واپس کر لینا ہوگا انشاءاللہ ہوتے کون ہو قادیانی کے لیے راہ ہموار کرنے والے قادیانی خدا آئین پاکستان غدار دے زمان منی د مصور پاکستان د علامه اقبال خو منه زمانه منی د محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان خو منه زمانه منی د بانی پاکستان محمد علی جناح خو منه قرآن کریم کې هو ښکاره وایي کنه وخاتم النبیین پیغمبر آخري نبی دی آئین پاکستان خو ورته کافر ویلی دی قرآن نه مني آئین خو مني کنه چې قرآن کریم باندې نه پوهېږي آئین خو تا ویلی دی کنه تاسو را خوشته آئین هلته ولې د قادیاني دپاره ستا ته خپل آئین غږ نه کوي په قرآن خو نه پوهېږي ویل آئین تا ته سبب غږ نه درکوي د دې عنوان سره دا خبره هر ملګری ذهن کې کېدی پاکستان زمونږ وطن دی پاکستان زمونږ ملک دی خو په دویم نمبر اول د شین ګمبد جانان دی اول د پیغمبر ناموس دی اول د پیغمبر ختم نبوت دی د پیغمبر ناموس چې وي پاکستان به وي ختم نبوت عقاید چې وي دا به وي اوس چې ته دا فیصله کې پاکستان په خطر کې اچوي اشتعال مه پیدا کوه د دې پاکستان امن موږ د خپل کور امن ګڼو ته خو د پاکستان په امن باندې نه خو موږ د پاکستان په امن باندې هم خفه کېږو په داخلي امور باندې هم خفه کېږو دلته بګاړ مه پیدا کوئ دا خو د پیغمبر د عاشقانو وطن دی دلته د پاکستان هر یو بچی سیاست کې د هر چا سره وي دي بالکل خو پیغمبر د ټولو دی ختم نبوت د ټولو دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناموس د ټولو ناموس دی ولی پیغمبر صرف زمون دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بعثت الى الاسود والاحمر نبی علیہ السلام فرمائی ارسلت الى الخلق کافہ قرآن کریم کے اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر خود ټول عالم د پاره دی پیغمبر خو الله د عرب او د عجم ټول د پاره را لېږلیو پیغمبر بارے کہ اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم د مومن ذات په دویم نمبری د پیغمبر ناموس په اول نمبری مونږ هم د قوایو زمون غیرت زمون ناموس په دویم نمبر اول د پیغمبر ناموس مونږ ته کنزل کوي وایګه څه خبره نشته زمون لارې بندې کوي هیڅ خبره نشته خو پام کوه د شین ګمبد جنان برله نه چړې ګورئ
د پیغمبر ناموس په نه چیړې دا خبره کان کی کل کی یا کلا کر سن لو محمد رسول الله کی ناموس کو مت چیڑنا بس مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس په دفاع باندې پویګو الحمدلله مونږ ته ابو بکر صدیق غیرت را کړی دی غیرت ابو مسلم خولانی مونږ ته غیرت را کړی دی مونږ ته حبیب ابن زید انصاری الخزرجی رضی الله عنه غیرت را کړی دی مونږ به غیرت نه یو الحمدلله مونږ د پیغمبر په ناموس باندې غیرت پیژنو الحمدلله کم از کم سوشل میډیا ملګری کوم چې فیسبوک وغیرہ استعمالي سیاست هغه ته زه خبره نه کوم بالکل هر چا ته ازادي ده خو کم از کم د پیغمبر د ختم نبوت دفاع به هر مرګري کوي ان شاء الله پیغمبر د ټول پیغمبر د کوم ملګری ان شاء الله چې ورسې کې بدري پوسټ د ختم نبوت د زنده‌باد کوم لازم شت کوي ان شاء الله هر مرګره به دا کوشش کوي قادیان او پیغام ورکو چې قادیانیا کہ پاکستان ته د سترګې دی واپس کا ان شاء الله دلته عاشقان ژوند دي الحمدلله یو د پیغمبر عاشقان کنه لا سوچت کوي ما سره الله دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله